شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله متعالق راضی فلار نلری فلار وفات سلو د مور بچی دی مور سره د بچی ډیر فکر ورسره دی او د دې مور د خپل بچی سره ډیره مینه او محبت ده او د مور زړه دا غواړي چې زما بچی په کوم شکل باندې کمال پیدا کی او په کوم شکل باندې معاشره کې لوړې درجې ته ځان ورسوي. نو یو ورځ د علم په تلاش کې ماشوم بچی دی یو قافله در یو وطنه پورې ځي په هغه وطن کې د علم د زده کړې دستور دی او الته ترتیب دی الته مدرسه ده الته عالم دی الته جامعه ده. نو هغه مور دا بچی د هغې عالم خدمت له ور استوي لکه چونکې فاصله او مسافت ډېر لرې دی نو مور مجبورا شنی ماشوم بچی دی هغې د قافلې سره استوي. د مور سره چې څه ماحضر دي نو هغې سره راټولې کړي چې دا به زما د بچي خرچه وي او هغه دننه د دې بچي په لباس کې ور وګنډلې ځکه چونکې بچی ډېر لاپرواهي هسې نه چې دا بچي څه په لاره کې دا ورکې نسي او در منزله ځان ورسوي. بچی چې کله رخصتېږي نو مور یو نصیحت ورته کوي ورته وایي بچیه په لاره کې چې هر څه پیښیږي د خپل استاد سره چې هر څومره زندگی تیری نو زما دا یو نصیحت واوره که د ځان دپاره نجات غواړې نو په خبره کې درواغ مه وایه په خبره کې همیشه رښتیا وایه ځکه موږ ته د خپل پیغمبر تعلیمات دا راپاته دي ان صدق ینجي والکذب یهلک. رښتیا سړي ته په هر ځای کې نجات ورکوي او درواغ سړی په هر ځای کې د هلاکت او تباهۍ سره. او مور په دعا باندې رخصتي او بچی د خپل علم په تلاش کې د اوښانو د قافلې سره روان دي. چې کله قافله در یو ځای پورې رسیږي نو په لاره کې قافله باندې د غلو ډاکه راله او قافله لوټ سوه چې د قافلې والا سره څومره مال ورسره دی هغه ټولو غلو ځینې پورته کوي. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله هغه په یو کنج کې د یو ماشوم په شکل باندې ولاړ دی نو د غلو د ډلې سره یو سړی ورله رالی ورته وایي بچی څه در سره دي ستا سره خو به څه نه وي مال و دولت دی ورته وایي زما سره یو څه مال و دولت شته. هغه ورته وایي چیرې دی ورته وایي ما ته مور په دې کمیسه کې لاندې را ګنډلی دی. چې کله هغه غل ګوري نو یقینا د هغه بچي سره په دې کمیسه کې لاندې یو څه مال و دولت ګنډلی دی. برای بچی در لاس ونیوی د غلو مشر لی راوستی ورته عجیبه بچی دی د ده د ځان خلاصون هم اسانه و ده ته د مال حفاظت هم اسانه و او که صرف د په دې خوله باندې ما ته ویلي وی چې زما سره څه نسته نور ما په ده باندې تعرض نه کوئ ځکه د یو کنج کې ولاړو لیکن په برملا طریقه په ښکاره طریقه باندې هغوی ما ته دا اقرار کوي زما پر اوله پوښتنه باندې چې زما سره مال دی په دویمه پوښتنه دستي راته ښکاره کوي چې هغه زما په لباس کې ګنډلی دی. هغه د غلو د قافلې مشر ورته وایي بچی کوم شي دې ته مجبوره کړی دی ورته وایي چې زه کله مور د کوره سره رخصتولم نو مور به ما ته دا وصیت کړی دی چې بچی چې هر څنګه خبره راسي په خپله زندګي کې به د درواغو ځان ګورې او په خپله زندګي کې به رښتیا وایه. نو زه د مور هغه حالات دې ته مجبوره کړم په دې خاطر ما رښتیا ویلي دي. ورته وایي بچی د مور د خبرې ولې دومره خیال ساتئ ورته وایي مور زما منعمه ده مور زما تربیت کړی دی مور زما سره احسانات کړي دي زما تصور کې دا نه راځي چې زه دې د مور د خبرې مخالفت وکړم. د هغې غلو د قافلې د مشر په دې سترګو کې اوښکې راغلې ورته وایي دې باندې ډېر افسوس دی یو ماشوم بچی دی هغې په نور څه نه پوهېږي صرف په دې پوهېږي چې مور دې دنیا کې مجازن زه راوړی یم دنیا ته پیدا کړی یم او مور زما پالن او زما تربیت کړی دی او مور زما سره احسانات کړي دي نو زه د مور د خبرې دومره خیال ساتم چې په هره تنګسه کې هغې ما ته د رښتیا ویلي دي زه به رښتیا ګویي کوم. نو هغه د غلو سربراه د خپل ملګري راوغوښتو چې موږ تاسو ته الله تعالی کامل عقل راکړی دی زموږ ستاسو وجود زموږ رب کړی دی او زموږ ستاسو تربیت زموږ رب کړی دی او موږ تاسو په انعاماتو باندې مالامال او آباد ګرځولي
نو زموږ او ستاسو پر حالت باندې افسوس و هلاکت چې موږ د دې خپل رب خبرې ته په دې شکل نه یو تیار لکه دا بچی چې د یو مجازي منعم خبرې ته په څومره شکل تیار دی. نو د هغې بچي د یو وینا په خاطر باندې د غغلو په دې زړونو کې انقلاب راځي، هغې پر هغه ځای باندې ټوله توبهګاره کېږي، هغې پر هغه ځای باندې هغه قافلې مال ټوله په لاس ورکوي او بیا خپله زندګي په عبادت او د الله تعالی فرمان کې تېروي. چې کله د یو بچي مور په ښه شکل باندې تربیت وکړي نو د هغې بچي د زندګۍ په خاطر باندې پر معاشره باندې داسې اثر راځي. هغې زنانه څنګه زنانه وه؟ د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله مور سید ابو صالح جنگی دوست رحمه الله ډېر لوی بزرګ تیر سو. د نوجوانۍ په حالت کې یو ورځ د نهر پر غاړه باندې لمونځ کوي، پر نهر باندې اودس وکوي او رالی پر دې غاړه باندې پټو اوار کوي. 15 کلنه زندګي ده یا 14 کلنه زندګي ده پر لمانځه باندې ولاړ دی او د 3 ورځې د شي د نفقې او د دې بندوبست نه دی پیدا کړی چې کله سلام په وګرځوئ نو دې اوبو ته ګوري، په دې اوبو کې سیب را روان دی. چونکې د ده د نفس اشتها او خوراک ډېر زیات ولو نو برای لاس ور حمله کوي، به اختیار هغه سیب راپورته کوي او خلود ویې ځینې وکړي. چې کله ځینې وکړي د هغې څه وروسته فکر ورسره پیدا سو چې دا سیب د چا دی، دا د کومه ځای را روان دی، دا دې څنګه راپورته کوي، د دې مالک څنګه او دا خو امانت دی، په دې کې دې څنګه خیانت وکړي. نو په دې فکر کې ولاړ غرق سو، د دې سوچ او فکر په مخه واخیستی. آخر یې د ځان دپاره لار دا وټاکله چې پر دې نهر به روانې چې در کومه ځای پورې د یقین سو چې دا سیب د دې باغ څه دی، د هغې باغ مالک ته به ورځي، د هغې څه به معافي اخلي او د هغې څه به د خپل حق معافېدو طلب کوي. که چیرې د حق معافېدل طلب سو که حق معاف سو بیا خو به ته زندګي تېروي، ورنه دا خپل حق به د دې سړي څه په دنیا کې لا معافوي. چې کله رالی د ډېره پورې رالی که ګوري مخ ته یو باغ دی، د هغې درخته پر دیوالو باندې برغ غوړولی دي او د هغې سیبان په دیواله کې رایله کېږي، دا یقین سو چې دا باغ دی. باغ د چا دی پوښتنه وسوه؟ مشهور بزرګ صاحب د تذکیرة الاولیاء د هغې نوم هم لیکلی دی سید عبدالله صومعي رحمه الله، چې هغې د وخت ډېر لوی خلیفه و بزرګ و. باغ مالک هغه دی چې کله د باغ مالک پیدا کړي، د باغ د مالک په مخ ته خپل ټوله ماجرا بیانوي چې پر ما باندې دا تیره ده، زما څه دا وسو او ستا له د دې طلب کې را روان یم چې ما ته د دې سیب د خوړلو معافي وسي. هغې چې کله د ده نوجوانۍ ته وکتل، د ده تقوا ته یې وکتل، د ده فریض ته یې وکتل، نو د هغې په زړه کې دا راله چې دا بچی کاش زما در سایه عطافت او د مهربانۍ در سایه لاندې یو څه زندګي را سره تېره کړي. باره ورته وایي بچی په یو شرط باندې معافي کوم. هغه ورته وایي څنګه شرط؟ ورته وایي شرط دا دی چې 10 کاله به دلې زما په باغ کې زندګي تېروي او 10 کاله به زما په تربیت کې زندگی تیرې او 10 کاله چې کومه لیک او لار ما درته کش کو پر هغې به زندگی تیرې. سید ابو صالح جنگی دوست رحمه الله چونکې په ډېر اخلاص باندې را روانو او د خپل آخرت فکر او غم په مخه راخستی و، ورته حضرت زما ستا سره دا شرط منظور دی. نو 10 کاله په دې باغ کې ګرځي، د باغ خدمت کوي او حقیقت کې د هغې په خدمت کې حاضر دی، هغه د سلوک مدارج ته یې کوي، کاټوي او د هغې سره په سلوکو طریقت کې روان دی. چې کله 10 کاله زمانه فرسوله نو سید ابو صالح جنگی دوست رحمه الله سید عبدالله صومعي رحمه الله ترافیش مارا ورته حضرت زما 10 کلنه زندگی فرسوه، نور ما ته اجازت. هغه ورته نه 2 کاله لا نور پاته دي، 2 کاله بیا را وګرځوئ. چې کله 2 کاله د هغې په تربیت کې وفالل نو آخر د رخصت په وخت کې ورته وایي آخرنی د ټولو څه ګران شرط دی، هغه دا دی چې زما په کور کې زما یو لور ده، هغې په پښو باندې شله ده، هغې په لاسو باندې شله ده
هغې په سترګو باندې ړنده ده او په غوږو باندې کڼه ده، د هغې د خدمت څوک نشته. که چیرې دا په نکاح کې اخیستلی سي د ځانه سره او زندګي د هغې په خدمت کې تېرولی سي، بیا خو زما د طرفه معافي ده. او که چیرې زندګي د هغې په خدمت کې نه سي تېرولی، بیا زما د طرفه معافي نه ده. چونکې د سید عبدالله صومعي رحمه الله صحبت کې ډېره زمانه تېر سوی و او د هغې سره د آخرت خپل داسې فکر ورسره دی چې هغې د دې خپل شیخ هره خبره ته تیار دی. ما ورته حضرت به زما پر سترګو باندې منظور دی، صرف ما ته د دې خپل سیب معافي وکړه. چې کله ورځ تېره سوه نو په ورځ کې د سید عبدالله صومعي رحمه الله د لوره سره د سید ابو صالح جنګي دوست رحمه الله نکاح وسوه او ماښام د هغې شب بې زفاف دی چې خاوند و زنانه به یو ځای کېږي. چې کله د شپې رالی کومه خونه کې چې زنانه ناسته ده، چې دی کله دې زنانې ته ګوري، هغې ډېره حسینه جمیله زنانه، هغې ډېره نیکه پاکدامنه زنانه، د هغې بهترین اندامونه، د هغې بهترین سترګې، د هغې بهترین شکل او صورت. برای ژر پر دې خپلو سترګو باندې لاس ونیوی، په منډه باندې راووتی. د باندې سید عبدالله صومعي انتظار ورته کوي. د ده دا ګمان سو چې د کومې زنانې سره زما نکاح سوې ده، شاید زه غلط سوی یم یا هغه زنانه په غلطي کې راغلې ده، دا پردۍ زنانه ده. نو بره سید عبدالله صومعي رحمه الله د لاس ونیوی، ورته ویې سړی دا هغه زنانه ده چې د کومې زنانې ستا سره نکاح سوې ده. نو دی ورته وایي چې د هغې متعلق چې کوم حالات تا ما ته بیان کړي وو هغسې خو نه ده. نو هغه ورته وایي چې هغسې خو نه ده ظاهرا، لیکن هغسې ده باطنا. د هغې پښې شلې په دې معنا دی چې هغه په ټوله زندګي زما د کوره څه وتلې نه ده. د هغې سترګې ړندې په دې خاطر دي چې هغې په ټوله زندګي کې زما د کوره څه د باندې نامحرم څوک لیدلی نه دی. د هغې غوږونه په دې خاطر باندې کاڼه دي چې هغې ټوله زندګي زما په کور کې تېره کړې ده، د پردي چا سره د هغې خبره نه ده اورېدل سوې. نو په دې خاطر باندې ما تا ته ویل چې دا هم شله ده، هم کڼه ده، هم ړنده ده. د هغې زندګي بیا د سید ابو صالح جنګي دوست رحمه الله څه تېرېږي، د هغې زنانې د رحمه څخه الله تعالی شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله پیدا کوي. نو چې بیا کله مور په دې شکل باندې، نو د هغې مور بیا د دې بچي سره تربیتي، بیا خو به هغه بچی په معاشره کې ضرور خامخا د غوث العظم مقام ته رسېږي. نو دا د چا کمال دی، دا د چا تربیت دی په معاشره کې، دا د چا پالنه ده، دا د مور تربیت و کمال پالنه ده. چې مور کله د بچی په ښه شکل باندې تربیت وکړي، نو بیا به بچی په معاشره کې ضرور لوړې درجې ته رسېږي. په ابتدا کې د بچی په ښه طریقه باندې تربیت کول، په ښو اخلاقو، په ښو اطوارو، د زندګۍ په ښو عاداتو تېرولو باندې بچی عادت کول. چې بچی لږ فهم ته رالی، نو د مور ذمواري دا ده چې بیا بچی ته د قرآن او د حدیث مضامین په دماغ کې ورکول او د صحابه او د سلفو بهترین واقعات ورته پیښول او د بچی په ذهن کې د خپلو اکابرو محبت او مینه پیدا کول. او چې کله د لویوالي زمانه ته رالی، بیا خپل بچی د الله تعالی پر دین باندې نه سپمول. دا د مور ذمواري ده، دا د مور تربیت دی، دا د مور د تربیت درجه ده. زنانو خپل بچی په کم شکل باندې وپالل، او چې کله د اسلام چې هر څومره محبت و، لیکن چې کله د مسلمانانو زندگی راله او پر اسلام باندې هغه بچی قربان سو، بیا هغه بچی د قربانۍ ته په کم غیرت او په کم بهادري او په کم شجاعت باندې پیښ شول.